که څوک وایي چې موږ د زر مالداره شو د هغې دپاره بهترین او اسان عمل دی. بله دا خبره که څوک وایي چې زمونږ پلار په سعودي کې دی او هغه ته کار نه میلاویږي موږ له څه وظیفه راکړه. پرون هم چا میسج وکړو چې یاره قاري صاحبه 4مه میاشت مې ده چې ما ته کار نه میلاویږي په سعودي کې یم په دوبۍ کې یم خو ما ته کار نه میلاویږي څه وظیفه راته وښایې. نو د هغې دپاره ځکه په دې مسافرو زما انتهایي زړه خفه کېږي ځکه زموږ پکې خپل رشته دار دي او د هغې نه چې زه خبرې واورم زه ډېر سخت خفه شم. د هغې زه کورونو ته وګورم زه ډېر سخت خفه شم. نو دغه شان به نور هم داسې مسافر وي چې د خپلو مجبورو نه به تللي وي. هغې به دا ارمانو د مور او پلار به دا ارمانو چې یاره زما بچی به لاړ شي هلته به کامیابه شي خو هغه بچی هلته در په در ګرځي په پردي ملک کې ګرځي کار وکړي او بیا وله پیسې نه ورکوي ډېر سخت پریشانه وي د هغې دپاره. نو الله جل جلاله د هغې هم په کار کې ټول مسلمانان ورته دعا وکړي ځکه دا مسافر دی دا تلي دی دپاره دی چې یاره زما بچي دې ښه شي زما مور او پلار دې ښه شي ما ته د بهترین کور میلاو شي دغه شان زه دې لږ ما ته لږ بیلنس راشي زه لږ مالداره شمه. دا ارمانونه د هر سړي په زړه کې وي او بیا زمونږ دا خلک دا غریبانان هغې خو بیا ډېر زیات ارمان کوي. دغه شان مور او پلار هم ارمانونه کوي چې یاره زما بچی ښه شي زما بچی کامیابه شي او مونږ ته څه راوړي. نو دا د څه مجبورونه تللي وي دا مسافر غریبانان. الله جل جلاله دې د ټولو مسافرو په حال باندې رحم وکړي. نو عرض مې دا کو که څوک وایي چې یاره زمونږ پلار دی او هغه ته کار نه میلاویږي څه وظیفه راکړه نو دا ډېره بهترینه وظیفه ده. نن راته رښتیا یو ترور زوی هم میسج وکړو چې یاره قاري صاحب شپږمه میاشت مې ده چې ما ته کار نه میلاویږي یو میاشت مې د چا سوډانیانو سره کار وکړو او هغې راله پیسې رانه کړې. نو زه ډېر سخت خفه شوم د هغې د کور حال ما وکتو زه ډېر سخت خفه شوم. ما یې راشه نن پکې دا ویډیو جوړه کړه ټولو مسافرو دپاره. نو دا ډېره بهترینه او اسانه ویډیو ده او ډېره بهترینه او اسانه وظیفه ده. انشاءالله په دې کې ویډیو را سره پوره وګورئ. د هغې نه مخکې صرف دا خبره کوم چې د مونځ اهتمام کوئ مونځ په پابندۍ سره کوئ انشاءالله الله جل جلاله به مو کار سم کی الله جل جلاله به په دنیا او په آخرت کې خوشحاله ساتي. نو د مونځ پابندي کوئ. دغه شان چې کله د ماښام بانګونه وشي مونځ وکړه د دغې نه بعد سورې واقعه د سورة الواقعه تلاوت وکړه. دغه شان سحر مونځ چې وکړې د هغې نه بعد د سورة یاسین تلاوت وکړه. انشاءالله الله جل جلاله به درله ښایسته روزي درکوي حلاله روزي به درکوي درته. لکه څوک وایي زه د زر تر زره مالداره شم د هغې دپاره بهترین او اسان عمل یا څوک وایي موږ ته کار نه میلاویږي نو دا د هغه کسانو دپاره ده. نو تاسو به د مازدیګر او د ماښام د مونځ په دې منځ کې مطلب د مازدیګر د مونځ نه بعد د ماښام د مونځه پورې په دغه ټایم کې چې کوم دی یا مالکو دا به 90 بار ووې مطلب لس کم 100 پیرې به دا ووې یا مالکو مخکې وروستو به د درود شریف ووې. انشاءالله زر تر زره به الله جل جلاله تاسو ته کار درکړي. الله جل جلاله به تاسو زر تر زره چې کوم دی هغه به تاسو مالداره کړي. دا ویډیو کوم خوښه شوي ستاسو خدمت کې دا عرض دی چې نورو ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغې ته هم څه